اوس دا د الله تعالی لویه مهرباني په موږ او تاسو باندې را روانه ده. 15 د شعبان را روان دی. دا میاشت مبارکه چې شروع ده دې ته شعبان ویلی کېږي او دې کې یو شپه را روانه ده. هغې شپې ته پښتانه شب برات وایي. برات معنا چې یو انسان وایي بری شو، خلاص شو. خلک وایي نه مقدمه کې پلان کې بری شو، کامیاب شو. دې ته شب برات وایي. په دې کې الله تبارک وتعالی ځینې خلک هغه بری کوي، ځینې نه بلکې ډېر خلک الله تبارک وتعالی بخي او بری کوي د جهنم نه. حدیث مبارک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه شپه باندې الله تعالی د بنو کلب قبیلې د ګډو د ویښتو برابر انسانان د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخلوي. بني کلب یوه قبیله ده، هغوی تش ګډې او ګډان ساتي او اوسم ساتي او یو دوه نه ساتي، په زرګونو زرګونې ساتي. د هغوی عادت د عربو کې اوسم شته. د نبي علیه السلام د زمانې نه نه بلکې د آدم علیه السلام د زمانې نه هغوی دا عادت دی. هغوی شپانه دي، هغوی په دې کروڑپتیان دي اوسم، ولیکن دا عادت هغوی نه پرېږدي. نبي علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې الله تعالی دومره انسانان د جهنم نه خلاصوي څومره چې د هغه بني کلب قبیلې د هغه ګډو په شاګانو باندې څومره ویښته دي. چې دومره انسانان الله تعالی په دې 15 شعبان د شپه باندې د جهنم نه فارغوي، جنت ته داخلوي. نو څومره مهرباني شو د الله تعالی. په دې شپه باندې 3 کارونه احادیث مبارکو کې راغلي دي چې هغه 3 کارونه موږ او تاسو عمل پې باندې وکړو انشاءالله تعالی. دا اعمال سنت اعمال دي. نمبر 1 د دې شپې عبادت، د 15 شعبان د شپې عبادت. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایلی دی او باقاعده صحابه کرام او تابعین او اسلاف د امت نه را نقل دی. او دویم عمل هغه دا چې کله دا شپه شروع شي نو د شپې نبی علیه الصلاة والسلام مقبرې ته تللی دی. مونږ ته پکار دي، مونږ سره نږدې مقبره ده. د 15 شعبان شپه د ماښام د اذان سره شروع کېږي. ماښام نه پس انسان لږ غوندې مقبرې ته لاړ شي، قبر ورته رایاد شي، ځکه چې دغلته روان وي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي په دغه شپه نبی علیه الصلاة والسلام ما په خپله بستره وکتو نو نه و. ما وی چېرته به تلئ؟ نو جنت البقیع ته تلئ. په دغه شپه باندې تلئ چې مونږ په دې سنت هم عمل وکړو. نږدو مقبرې دي چې ماښام اذان وشي، نږدو وخت کې انسان لاړ شي، که وروستو نه شي تللی، خو دا سنت به ادا شي. او دریم بیا د دغه 15مې ورځې روژه نیول. دا روژه هم مونږ باقاعده کوشش وکړو وینیسو. ښه روژه ده، نفلي روژه ده او باقاعده ثابته ده. اوس خو د موبایل دور دی، ډېر خلک وایي دا ثابته نه ده او دا ثابته نه ده. هغه څوک وایي چې ثابته ده، څوک یې نشي نیوی، څوک یې نشي نیوی، هغه یې ثابت دی. نو انشاءالله تعالی دا ورځ روانه ده او ایام بیز روژې ډېر ورسره نیسي، دوه ورسره مخکې نیسي. پیر منګل بود داسې کسان هم باقاعده شته، همیشه یې نیسي. پیر منګل بود یو ډېر خلک ایام بیز روژه نیسي، پیر او جمعرات روژه ډېر خلک نیسي. چې څوک نیسي هغه دا نه وایي چې ثابت ده او که ثابت نه ده. که څوک نه نیسي نو هغه فرضو ته هم وایي دا ثابت دی، هغه فرضو کې هم یا هیلې او بانې لټوي. کله وایي روژې ثابتې نه دي او کله بیا تراویح ثابتې نه دي او کله نفل ثابت نه دي. عاشقان هغه دې ته نه ګوري چې دا خبره ضعیفه ده او که دا خبره قوي ده. هغوی زما د محبوب د خولې ده. محبوب یو خبره وکړه نو کوي وی کا داسې ویلې هم به کو، او که وایي په کار ده نو هم به سوچ کوئ. دا خبره ډېره ده، نقطې ده. دا نفلو معنا دا ده چې نبي علیه السلام څه ویلي دي؟ په کار ده چې وشي، یعنې فرض او واجب نه ده. خو د محبوب د خولې شو که نه دي. او د فرض معنا ده چې وکړه. نو بس د محبوب د خولې ده. که داسې ویلي چې په کار ده نو هم پرې محبوب خوشحالېږي، که داسې ویلي چې وی که نو هم پرې محبوب خوشحالېږي. خلک خو دې ته نه ګوري چې دا شی غټ دی او که دا وړوکی دی، وایي زما محبوب غوښتی دی، زما
محبوب هغه چې کوم دی نقطه بله یو ماشوم دې پورې ما ته رایاده شوه همدا خبره ما ته رایاده شوه یو ماشوم د چرګانو خپې چرګانو والا راغوښتې او ماشوم غریب نه مالدار چرګې دې واغشو نو بیا ورته ووایي ماما وایي د چرګانو خپې سره شته د هغو دې بچې ته خو چرګ واغشتو وایي دا خو غریبانان غواړي زما د مور خوښې وي زما مور پرې خوشحالېږي زما د مور وایي خوښې وي زما مور پرې خوشحالېږي عشق دې ته ویلی کېږي ښه بس محبوب پرې خوشحالېږي نو که شی بېکاره دی او که د کار دی او که فرض دی او که واجب دی او که نفل دی او که سنت دی او که مستحب دی او که هر څه دی زما محبوب پرې خوشحالېږي نو بس نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي که داسې ویلي چې وکړه بیا به هم کوو که داسې ویلي چې پکار ده بیا به هم پرې کوو که داسې ویلي دي چې زه پرې خوشحالېږم د ماړه پرې خوشحالېږي زه به تاسو نه خوشحال شم زه به ستاسو شفاعت وکړم هسې به هم کوم خو دې سره به هم کوم بس دا خو پکار ده چې ډېر خلک پکې نن سبا خو د موبایلو دور دی بیا پرون یو کس یاره دا روژه خو ضعیف حدیثونو کې راغلي نو ما ورته دا ټکې وکړه چې کله عشق پړه کې وي بیا خلک د محبوب خولې ته ګوري چې د خولې نه به څه راوځي چې زه پرې عمل وکړم بیا به دې ته نه ګورې چې دا پنځلسم والا یو نیسم بیا داسې هم شته چې درې نیسي داسې هم شته چې پوره شعبان نیسي دلته یو ابۍ اوس مړه شوه الله دې وبخي 80 کاله عمر کې وفات شوه ما ته به زامن وي رجب شعبان او رمضان رمضان خپلې روژې رجب او شعبان او رمضان 3 میاشتې روژې به وي د اختر په ورځ باندې وي هغه 90 ورځې بعد د هغې اختر راځي الله 90 ورځې بعد د هغې وي اختر داسې خلک هم دنیا کې شته او زنانه خلاصوي زنانو طاقت هم کمزوري ما ته اوس هم بلا زنانه لګیا دي خبرونه کوي بله ورځ یو ماشوم راغی استاد یا شپه به کلی زما مور وایي چې 3